بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. دینه دی مخکې آیتونو کې تاسو به اورېدل چې الله جل شانه په چا باندې ظلم نه کوي، خو بنده په خپل ځان باندې ظلم کوي د خپل اعمال او د خپل عمل د وجې. هم د دې د وجې به الله پاک په ورځ د قیامت چې بندگانو په خپل ځان باندې ظلم کړي نو جهنم ته وځي، او چا چې په خپل ځان باندې ظلم نه دی کړی هغوی به جنت ته ځي. او همدا د کامیابۍ معیار دی د الله په نسبت باندې چې انسان فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. دا د کامیابۍ معیار دی. انسان جنت ته لاړو جهنم نه بچ شو، دا انسان کامیاب دی. ها یعنی ژوند دنیاوي دی عارضي ژوند دی، خو هم په دې کې الله پاک وایي زه به ستاسو امتحان اخلم، ازمایښونه به راځي. یعنی تاسو ګورئ په هر دور کې چا چې کلمه ویلې د لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی دی باندې هر دور کې ازمایښونه امتحانات راغلي دي. نبی اسلام دور نه مخکې دا سورې بروج وګورئ، صرف د ایمان د وجې کندې وکنستې اورې پکې بلکو دا مسلمانان به ورغورځول. یعنی مطلب د دې اسلام او د دې دین د وجې به ازمایښونه راځي، امتحانات به راځي. ګوري به الله پاک څوک په دین اسلام باندې ثابت قدم دي، څوک په معمولی تکلیف باندې دین اسلام ته شاکه دین اسلام یې پرېښو. یعنی مطلب حالات واقعات دا به راځي، خو په دې ټولو حالات واقعاتو کې د دوو خبرو الله پاک حکم وکړو چې څه دي؟ وان تصبروا وتتقوا، صبر دین باندې ثابت قدمي او پرهیزګاري د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتل. بس دا دوه خبرې دا د لوی همت والا نه دي. اوس ګوره صبر او تقوا، صبر دین باندې ثابت قدمي، تقوا د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتل. اوس ګوره د دې دوه خبرو خیال چې چا وساتلو د هغه خلکو چې چا ونه ساتلو د هغه خلکو، اوس چې چا ونه ساتلو الله د هغه خلکو حالت دلته ذکر کوي چې یو قوم، یو خاندان، یو مخصوص جماعت چې هغې د 70,000 انبیا راغلي، د تورات انجیل زبور په شان کتابونه ورته نازل شوي، صحیفې ورته نازلې شوي، او هغه په پوره دنیا باندې الله هغې له فضیلت ورکړي. هغې کې الله باچهان هغې کې راوستو، انبیا الله هغې کې راوستو. خو چې کله د دومره فضیلتونو باوجود د دومره چې الله په دې باندې کرم نوازي وه چې 70,000 انبیا ورته رالل، تورات انجیل زبور ورته الله نازل کړو، الله لوی لوی باچهان دې له ورکړل، لوی لوی معجزات دې له ورکړل، دې له الله په عالم باندې فضیلتونه الله دې له ورکړه. د دې دومره هر څه باوجود چې دې د دوو خبرو خیال نه ساتلو، دین باندې ثابت قدمي او د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتل. نو ګوره د هغه خلکو نه بیا الله خنزیران جوړ کړي دي، د هغه خلکو نه الله بیزوګان جوړ کړي دي. دا کم چې الله لوی لوی حکومتونه ورکړو په لوی لوی باچهانو باندې بیا همدغه خلک الله ذلیل او رسوا کړي دي. الله قسمه قسم په دې باندې قحط صالح، طاعون، وبا، حتی تر دې چې یا خو دومره درانه خلکو درانه، او یا الله دومره سپک کړل لکه یهود. وګورئ چې مطلب لکه نن چې د یهودو به یو ملک وي، نو نن په دنیا کې د دې یو غټه مسله ده چې وایي اسرائیل څوک تسلیموي او کو نه تسلیموي. مطلب لکه دومره الله ذلیله کړل چې څوک دنیا دې ته نه تیار چې دا یو ملک تسلیم کړي چې دا یو ملک دی. ینو ګوره مطلب لکه بنګال وګوره خلک یو ملک تسلیموي، سریلانکا وګوره دومره ملک خلک تسلیموي، داسې واړه واړه ملکونه دي خلکو تسلیم کړي دي، هېڅ مزره نشته. او د یهودو سره د دنیا اسباب وسایل دي، لیکن دنیا مطلب لکه څه ده هغه مسلمانان څنګه چې بعضې کفري دنیا د هغې نه تسلیموي، دومره دا یهود الله ذلیله کړل. ولې دی تحریفات وکړل، دی دین د خپل خواهشاتو تابع کو، دی د الله په نافرمانۍ باندې ډاډه ورتلل. او دې ته چې مطلب په تورات په انجیل زبور کې کوم مضمون دي د هغه مضمون اړه خیال نه ساتلو، هغه مضمون دي د خپل خواهشاتو تابع کو، او هغه مضمون او هغه احکامات چې دې ته الله پاک بیان کړي په تورات کې چې دا به تاسو خلکو ته بیانوي، بجای دی چې خلکو ته بیان کړي دي د خلکو نه پټ کړل، تحریفات یې پکې وکړل. ولې دی وی چې بس په دنیا باندې موږ مشران پاتې شو، خلک زموږ عزت احترام کوي، یعنی په دین باندې ثابت قدم پاتې نشول، د الله د نافرمانۍ نه ځان نه ساتل، الله ذلیل او رسوا کړل. ان تورات انجیل زبور درې وانو کتابونو کې الله پاک د دین عهد او پیمان اغوستی.
خصوصا د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعلق، د قرآن متعلق، د اخرت متعلق، امت متعلق او د شریعت محمدیه متعلق. یعنی دین مطلب لکه په تاکید سره الله عهد او پیمانه غسو. بنی اسرائیل خو څه الله د بنی اسرائیل د پیغمبرانو نه د عهد او پیمانه غسو د نبی رسول الله متعلق. هغه کې تاکید نو نبی رسول الله ته الله پاک ته پته و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوم ټیم دنیا ته راځي نو هغه ټیم د بنی اسرائیل یو پیغمبر به موجود نی په ازمکه کې. عیسی علیه السلام به خو بر په اسمانونو کې او هغه د بنی اسرائیل پیغمبر چې راشي عیسی علیه السلام هغه هم د شریعت محمدیه تابع وي، هغه د شریعت محمدیه مطابق نظام چلی، هغه د نبی رسول الله د کلمې خدمت کوي، د نبی رسول الله د کلمې ولا نظام به چلی. نور الله ته پته و لیکن امت ته پکې تاکید بالفرض والمحال. تاسو خو تاسو یې چې تاسو انبیا راشي نو زما په محمد رسول الله باندې به ایمان وروړي. نبی رسول الله فرمایي مطلب اوس موسی رالو کنه، موسی علیه السلام رالو، هغه نجات نشي مونږ تر څو چې زما د شریعت اتباع نه کړي په مې ایمان نه وروړي. نو بیا تاسو حیثیت ته چې کله د بنی اسرائیل د انبیا اغینا الله د عهد او پیمانه غسر تاسو چې مطلب لکه خامخا تاسو کوي لکه مطلب یو عبادت دی چې نبی اسلام یې کوي. وګورم به کو نه کو مونږ به لازمي کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دغه درجه مرتبه ډیره اوچته و. هغه مطلب لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر. الله مخکینی رسول ټول خبره وت الله معاف کړي وي. ناغه به عبادت کې دومره چې پوندې مبارکي به پړسې دي. بیا موږ تاسو له ډیر زور پکار دي مطلب لکه موږ سکو موږ په عبادت کې زور لګو، موږ په عبادت شو کو. لکه دا میاشت رمضان ده کنه، الله دې معافي وکړي. زمونږ حیران بداشي کنه تاسو د کال یو لس میاشتې تاسو د ټول علاقې وګورئ کنه، چرته تاسو به د شپې کرکټ والا میلو نشي، چرته هغه باسکټبال والا به ته میلو نشي، چرته هغه ټینس والا به ته میلو نشي، چرته مثال کے طور پر لکه داسې په روډونو باندې او داسې په ډاګونو کې هو چې د خدای شان دی چې میاشت رمضان شروع شي د شپې به کرکټ هم شروع شي، د شپې به خلک بیا ځان ته بلفونه مو لګوي، د شپې به لړۍ مو لګوي، ټوله شپه ویښ پاتې شه په دې کې وکړه لوبې، بیا په پټو سترګو باندې پښمنۍ وکړه او بیا ساري مونځ کړی یا نه کړی بیا اوده شه، بیا غرمې مونځ له راپاسه او بیا غرمې مونځ وکړه په پټو سترګو بیا اوده شه، مازدیګر راپاسه ماښام روژه ماتي ته کښېنه بس روژه ختمه شوه. دا نه ده زما عزتمندو، داسې مسله خو نه ده. زه ډېر زیات خفه شم چې وګورم که نه چې دا رمضان راشي دا خلک بار غټ غټ لیټونه ولګوي، لړۍ ولګوي، بیټونه پیدا کړي، بالونه پیدا کړي. بهی میاشت خو د دې څیز نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې و چې بیبیانو به ویلې ته که موږ نه پیژني او لنګ مبارک به مضبوط کو او څه به وکړل، یعنی هغه نور مصروفیات هغه مصروفیاتو کې به کمی رالو او بس الله جل شانه ته. حالانکه د نبی اسلام دنیاوي څه کاروبار روزګار نه دی کړی، که د نبی اسلام د دې برای راست د الله د عبادت نه علاوه کو مطلب نور کوم مشغولتیا ونه هغه عبادت. څوک مسائل لراځي، څوک قرآن تپوس کوي، څوک د احادیث مبارکو زده کړه راځي، څوک د شریعت نور احکامات ولا، څوک شکوک شوبات هغه ختمولو لپاره، څوک سوالات راځي، هغه دین دی. لیکن د الله پیغمبر بس کول لکه د مدرسو مثال والے د کال یو لس میاشتې په دې مدرسو کې دا قال الله قال الرسول ویل کېږي، د الله او د الله د رسول دین چې کوم ته راکړو مغز د کېږي، سیک نه سیکانه وي، هغې کې بحث مباحثې وي، هغې کې احکامات د کال عمده یو لس میاشتې دغه دین زده کوي چې کله میاشت رمضان راشي که نه دا مدرسې ورته چوټي کېږي چې بس مطلب لږ څه کوي. یعنې دا هم عبادت و، خو د عبادت هغه اعلی درجې ته لاړ شي چې بس په جانماز باندې الله ته ودرېږي، د ورځې روژه او د شپې الله ته په جانماز باندې. ګوره مدرسې د مدرسو نه بل ضروري شی شته. ګوره په رمضان کې ورته هغه مدرسې هم چوټي کېږي چې تاسو مطلب د الله عبادت کوئ. او زمونږ خلکو ته هغه عام ورځو کې خو بیا مطلب لکه څه ناڅه د شپې خوب کوي او د ورځې څه ناڅه عبادت کوي. د شپې ټوله شپه په کرکټ تېره شوه، په چوټي دپو، په ټینس او په فوټبال او په ولیبال په هغې تېره شوه، ورځ په خوب کې تېره شوه. هغه د روژې مقصد فوج. قسم دې زما عزتمندو دا د خیر سودا نه ده. د شپې ځان په عبادت ستړی که، بېشکه د ورځې آرام وکړه. د ورځې ځان په عبادت ستړی که، د شپې ورته آرام وکړه، خوراک هم ورته کوه، عبادات هم ورته کوه. خو دې فضولیاتو کې خو مطلب لکه بیا کنځلې او بیا شرطونه دا زما عزتمندو یعنې خپل نوجوان نسل ته جهولې وغوړوې داسې مینت ورته وکړې د الله خاطر وکړې. مطلب دا د روژې فلسفه د روژې مقصد خو دا نه و. د روژې مطلب د روژې مقصد خو دا نه و چې مطلب موږ ټوله شپه په ویښه باندې تېرو کړو چې بهرحال د ورځې خسته خوب راشي. نه زما عزتمندو دا د خیر سودا نه ده. دلته الله جل شانه د دغه اهل کتاب متعلق چې دې ته موږ ویلو خو دې په دین باندې ثابت قدمي، صبر او تقوا مظاهره ونه کړه. الله جل شانه مطلب لکه بیا هر څه معامله وکړه. ګوره وته ایوه از او هغه وخت اخذ الله چې اغستې والله پاک میثاق الذین وعده دغه خلکو نه اوتو الکتاب چې اهل کتابو، الله د اهل کتابو نه وعده اغستې وه د کمې خبرې چې تاسو به څه کوئ،
لتبیننه خامخا به بیانوي للناس خلقو ته خامخا به بیانوي تاسو ته چې په دې تورات انجیل زبور کې تاسو ته سمون ویل دي هغه به تاسو خامخا بیانوي دي خلقو ته خصوصا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من بعد اسمه احمد عیسی علیه السلام هو ته باقاعده نوم غسته دي ومبشرا برسول او زه د یو رسول زیر درکوونکیم یاتی من بعد اسمه احمد چې راځي به زمانه پس او نوم به احمد صلی الله علیه وسلم هغه د نوم اخلي کل کار نو سو خامخا به بیانوي تاسو ته ولا تکتمونه او نه پټوي دغه لرا فنبذوه وغرذوا غیلر وراء ظهورهم د خپل شاګانو شاته هغه وادو لر سکل هغه غرذول واشتروا به ثمنا او هغه سپاغي باندې پیسې قليلا لګي پاغي باندې پیسې واغسه ولې دی اهلی کتاب ویلې کوم دی خلکو ته ویل چې دا واقعي مغه حق سچ پیغمبر دی خلک بیا د تر ازیدت او پتهیاتو کینی بیا به خپل خلک مشرکی بیا خلک د اتباع کوي بیا د خلک خبره مني او بیا د مطلب تحفه ته په خلک دل ور کوي او د به خلک عزت احترام کوي بزا حب جا او حب مال د دې نشي د مال نشه او د مرتبه او د هدی نشه یعنی دا دومره خطرناک نشه ده کنه چې هغه خلک چې د 70000 انبیو امتونو الله تعالی خنزیرانو بيزوغان جوړ کړل دي دوه حب جا او حب مال دا انسان ذلیل کوي د وجه عبد الله ابن عمر زموږ فرمای چې څومره سره دنیا زیاتیږي کنه پیښه چې اغمره ته د الله د نظر نه پروزي بس دا یو قاعده او قانون دی مطلب دنیا سیوا کیږي ستانه الله نه توجه ختميږي ستا مطلب دنیا سره نور محبت پیدا کیږي ته عبادتو کې رغبت ختميږي صوفي سره جیل ته کاته کې تلو نو بس ډیر زیات خوشاله ولته خلکو هغه خفګان نه روټې نه خوري ته به غم ناسي دلته هغه ته مړ زما د ژوند مقصد د الله عبادت بار مم کولو او دن نیم کوم هو دلته لګي یو سوی سره کوم بار خو کله وی جنازه ده اگر کوم عبادت ته مطلب برابر بات کله بیمار پرسی ده کله مطلب دوه کسانو روغه ده او کله مطلب لکه غواړو به نه او بیا خصوصا د پاکستان جیلونه الله دې په نو ساتي الله دې د سکارونه مونږه ساتي چې هغه غریبانو زموږ بیا مشقت کیږي نه مطلب لکه بیا کیسونه بیا عدالتونه بیا الله دې مده سمال نو ساتي چې مطلب لکه د غزینو بیا موږ بیا لاړ امين هو به کنه عالمان امين په نوې تاسو مله صوفي شانتي چل د بخسته عبادت کو بس بیغمه وي الله دې نو ساتي خزینه نه دی ښا دا جهنم یو دنیا کې هر چیز یا د جنت یا د جهنم یو ماډل دی دا یو مثال دی وګور څومره خاصه میوي دي جنت کې میوي دي لکه د جیلونو دي التم قید او باندې دلته ماران لړمانان دي التم ماران لړمانان دلته اور دي التم اور دي دلته وګور هیره جواهرات دي التم هیره جواهرات یاقوت او زمرد دي دلته وګور مطلب لکه پي دي الته نهرونه دي دلته وګور شاته بوتل له دوه په دوه کوي الته پورا نهر چلیږي نو دنیا کې هر چیز مطلب لکه وګوره خصوصا لکه وګوره خزا وګوره مطلب لکه ټول نه وار پر خطا کړي نه خطا کړي دا فوټو سټیټ ته اوریجنل ویل ته دي چې وبس کی مړې کې وبم ښکاری ته کې شیشه ده پیګه دغه په زړه کې بستا محبت ښکاری لکه څنګه نری جیب کې چې زرو لوټ ښکاری انری جیب یې کنه نو کې ښکاری دا 5000 کې دا 1000 لوټ ته هم دغه دغه په زړه کې بتاته محبت ښکاری دا نری جامې دا د وړي جامې دا جمی جامې التم سدي الته د وړي جمی په شانته نری خمو پیل خم د لباس هر چیز د سدي دا جیلونه دا قید او بند دا سزاګانی دا یو قسمه دلته مطلب لکه یو غلط کار وکړو جیل ته زی قید او بند الته چې مطلب د الله په نسبت چې کم غلط کار دی هغه کې نو بیا الته قید او بند دی وایي په دې باندې دي سوي دی لګي شان د پیسې واغسي د لګي شان دنیا لپاره او د الله عهد او پیمان د الله وعده ټولې شاته غردولې فبئس ډېر بد دي ما یشترون چې دا دوی سوا غستل دا دي چې دا ډېر زیات بد دي د الله په نسبت لا تحسبن الذين او دا اهل کتاب باندې چې د نبی اسلام متعلق دي چې تاسو کو دوی ویل چې دا اخیری نبی نه دی یا مطلب لکه دا د دې نبی متعلق په تورات انجیل زبور کې څه پیشن غویا نشته نو دی بدی باندې لکه خلکو د دې مشری هم غشن پاتې وکنه نو دی به د خپل چالاکی به غنل چې وګور کنه زموږ چالاکی سوک نیولې نشي وګور دا نبی دی دته مطلب لکه زموږ د خبرو پته نه لګي څنګه مطلب لکه خلکو نه دومره غټ نبوت پټ کړی دي خلکو مغه شان دي زموږ عزت احترام کوي نو دی بدی باندې ډیر زیات خوشاله وي تحفه ته حیف را روانو او دی به یو قسم خپل چالاکی غنل لکه زموږ خلک چې بازار کې مطلب لکه دوکه کوي کنه او یا د خلی هغه څه کوي چالاکی سره مطلب غلط سیس په اعلی ریټ خرڅ کی نو دی د دې مهارت وي ادم یو مونږ سره دغه موږ بارګین کاروبار کې یو مرګره دی وی هغه دومره تجربه سره دروغ وی کنه دومره تجربه سره وی هغه موږ په خپل وی زم که دا چې رښتیا دي لکه هغه څوک چې دروغ وی لکه هغه وی موږ ته وی چې لکه زم که دا واقعي رښتیا دي داسې
پوهېږې هغه سړي بازار ته خر بوتلی و، خر نو هغه نه خرڅېدو. نو دا د منډو کې ستاسو خیال هغه مخصوص نوم ورته علي داسې څه ورته د منډو کې چې کوم دغه د دې خپل څه مخصوص خلک دي منډو والا که نه، نو هغه ورته یې راکړه چې زه یې دله خرڅ کړم. نو هغه دغه خر دومره فضیلتونه ذکر کړل که نه، دومره چې هغه مالک وي که دا خبرې ده کړي بیا خو زه نه خرڅوم، بیا خر کور ته بوتلو. لکه دومره مهارت سره زموږ د خلکو دوکه دروغ چې مطلب لکه اندا موبایل مارکیټونه دي کنه، خپه کېږه مه کوڅو پکې د موبایلو کاروبار کوي چې ته خرڅولو له یو سې کنه، نو د مړي نه د موبایل دا موبایل نه د مړي جوړ کړي چې لکه د مړي نه لاس کار کوي، نه خپه کار کوي، نه سترګې کار کوي، او نه مطلب پوزه کار کوي، نه غوږونه کار کوي. دې بدله د موبایل نه داسې جوړ کړي چې دی خو هینډ فري دغه دا مطلب لکه موبایل چارجنګ هم داسې دی او بیټري هم د ګرمېږي او د خو سکرین شاټ هم یا اخلي یا به نه اخلي او زړه بدله دي تور کړي. همدا موبایل سره کېږده او داسې کوڅه راته وکړه راشه هماغه خپل موبایل ته ناله. دومره فضیلتونه به ته ذکر کړي که نه، دومره چې دومره فضیلتونه چین والا به هم په هغې کې نه ایښي چې چا جوړ کړی دی. بس تا به پرې دوکه کړي چې کور ته وړی بیا به ته ازار کوي. ولې دا خولي مهارت، او دا خولي مهارت دا د یهود نصارا صحابه د خولي نه صحابه دومره ساده خلک وو که نه، دا سادګي د صحابو صفت دی. او دا په دین کې د دوکې په باب کې مهارت دا قرآن بار بار دا ذکر کړي دا د یهودو کارو په دین کې د دوکې په باب کې. صحابه دومره ساده خلک وو که نه، دومره ساده د دین ډېر هوښیار او د دنیا انتهایي ساده وو. حضرات صحابه کرام انتهایي ساده. یو صحابي شام ته تللی دلته ولا هغه د بنوسیانو په شان دي نرۍ روټۍ پخ کړې وي که نه هغه ټایم، نو هغه لاسونه ووینځل نو بیا هغه روټۍ راواغسته نو په هغې باندې لاسونه وچکل. ناکور خلک ورته وایي جي دا روټۍ ده، خو ما کو تولیه ده. لکه دومره ساده وو که نه. یو غوز را پرېوتو او په کاڼي کې دننه میوه ده. یو صحابي ته هوره دغه رسېدلې وه وینځه په، نو هغې په 1000 درهم خرڅه کړو. هغه د ډېرو روپو وه چې ورته دا خو د ډېرو روپو تا په 1000 درهم وایي، ما چې 1000 درهم نه به یو کوټه ډکېږي او دومره شانتې شی راکړل. او د دین مطلب لکه دین کم ځای ته ورسولو. نن هم الحمدلله چې موږ مسلمانان یو که نه، دا د صحابو د قربانۍ برکت دی. یعنې 1400 کالو شو د هغې د قربانو برکات دي چې د الله د پیغمبر نه دین واغستو او په ټولو دنیا کې څه شول، یعنې دا خواره شول. دومره هوښیار وو که نه، دومره هوښیار وو د الله د دین دپاره چې وپېره یو علاقه وه هغې به د اسلحه جوړوله، تورې ډالونه، دا به پوره دنیا کفري ملکونو له به ورکوله د مسلمانانو خلاف. عمر رضی الله سره صرف 300 صحابه په مدینه کې پاتې دي، نور ټول په مختلف محاذونو باندې تللي دي. عمر رضی الله دا ولیږل. ګوره دومره هوښیارتوب وکړو که نه، حالانکه د جنګ په میدان کې داسې قسمه کارونه جایز دي. دي صرف 300 کسان وو، هغه 300 کسان یې صرف په یو قطار کې ودرول او دې ځان سره خپل ښځې او بچي هم بوتلل. نو بس یو ښځې هلته ودروله، یو هلته ودروله، هلته ودروله، داسې مطلب 1 کیلومیټر پورې دي شاته ځان پسې دا ښځې لرې برې ودرولې دا ماشومان. او چې کله مونږ منډه کړو که نه، نو تاسو دا شګې شاته نه ولې داسې چې لکه 300 کسان د لښکر مطلب اولنی سر په قاضي کې لګېد او دویم بیا په پتنګ چوک کې چې دا څومره دنیا را روانه ده. او چې کله هغه خلک وکتل چې لکه دا خو لوی لښکر را روان دی، نو بس کښتو کې کېناستل او لاړل انسه سمندرونو ته ودانګل، لاړل بل خوا طرف ته لاړل. پوره علاقه د صحابو په دې ترتیب سره فتح شوه او هغه چې د اسلام خلاف باغي پوره دنیا له اسلحې ورکول، هغې سره اوسپنه ډېره وه، هغه ټول د اسلام دپاره استعمالېدې. د هغې برکت و بیا قادسیه فتح شوه، بیا کیسر او کسرا لوی لوی محلات فتح شول د دغه ورکوټ شانتې علاقې برکت. دا څو دومره هوښیاره او د دنیا دپاره په روټۍ باندې لاسونه وچکل کو دا تولیه ده. او مونږ خو د دنیا دپاره داسې هوښیار یو، داسې هوښیار قسم دی زمونږ د 80 کالو ابیم چې کوم ده که نه دیسي لوټ ورکړه هغه پیژني. او که د اولنو 10 سپارو کې دی ورته 15مه سپاره کېښوه که نه او 5مه یې ته یې ورته دی که 15مه روباسه زه مولیانه خو نه یم ورته الله مینه دوی کو نو درځي دومره علم وینه دی کړی. جنازې موږ کې غریب اسې ولاړ جنازې موږ هم نه ورځي دین دپاره. مونږ بیا هغه سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک څه معنی ده، مونږ له بیا غم نه راځي. بیا مړ مولا خو نه یم، دا څنګه سبا څوک ته پوښتنه کوي لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه درځي، مولا خو نه یم هلکه کلمه خو ور سړی وایي. دا زمونږ افسوس مقام دی. دا د دنیا چالاکي او په دین کې د دوکې چالاکي دا د یهودو کار دی، د مسلمان شان نشي کېدی. پوهېږې په دې باندې ګوره ورته
هی لا تحسبن الذين ګمان مکه و پاغه خلکو باندې یفرحون چې خوشحاليږي بما اتو دا دوی چې سوکړل دا دوی چې سوکل او په خپل کړو باندې خوشحاليږي چې وګور کنه تحریفات هم دلوکل وګور چې دا پتم نه لګي چې دا نبی دی ګدا نبی نه دی ويحبون او دی خو خي ان يحمدوا چې تعریفونه وکړي شي د دوی بما لم يفعلوا چې دی نه دی کړي یعنی دی به سکارونه کول چې عمل بنو مطلب لکه نور لکه دی عمل بنو عمل صفرو لیکن د دوکي په باب کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات ختم کړل د نبی رسول الله پیشنګویانې ختمې کې خلکو ته غلط بیان او کې وګوره خلک زموږ غلط بیان نشي ګیرولې او زموږ مشری او مغه شانت په مشری باندې دا الله پاک فرمایي فلا تحسبنهم ګمان مکه ود دی مبارک بما فازتين چې بچ بشي من العذاب د عذابنا چې دی مطلب لکه شي دی د الله د عذاب نه بچي ګمان په مکه ولهم دی د پاره عذاب الیم درناک عذاب دی ولله الله د پاره ملک السماوات بچي د اسمانونو والارض د زمکه د والله على كل شيء قدير په هر څه باندې قدرت لرون کې دي نو ګوره دا دوه خامې ذکر کې الله پاک یو د الله دین خرڅول د الله دین کې بدلول کول او دویم دا چې عمل نه دی کړي خو خلکو نه خپل تعریف واړي عمل صفر دی او مطلب لکه خلکو کې ځان د مشهور غواړي لکه څه چې بس موږ ډېر غټ خلک یو نوریاکاری شهرت دکلاوه او د الله په دین کې تحریف دا د دې د خنزیرتوب او د بزوګانو او چې الله په لعنت کو الله په دې باندې خپل قهر نازل کړ دا د دې سو دا اسباب الله دې زموږ استاد حفاظت وکي الله دې موږ تاسو په شریعت محمدي باندې قائم او دائم لري اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين